ډیرو محترم او عزتمند مسلمانان نن یو بهترین وظیفه طاقتور وظیفه ده ان شاء الله په یو شپه کې بس تاسو کار الله جل شانه کوي فرمایي به الله جل شانه بس تاسو پریشانی په یو شپه کې پوره کوي ختمي به ان شاء الله العزیز. ځکه محترم یو شپه خو ډیره اوږده خبره ده. الله جل شانه په یو سکند نه هم زیات زر کولای شي د یو منټ نه هم زیات زر کولای شي محترم مسلمانانو. لیکن ما تاسو ټنګي چې دا مسلمانان سکی دا زما در فرېږدي او کو نه فرېږدي وظایف کوي او کو نه کوي نو محترم مسلمانانو الله جل شانه انسان مصلحت ته ګوري، د انسان تقدیر ته ګوري، د انسان کار کې خیر ته ګوري چې د کار کې خیر شته او کو نشته، د محبت کې د نکاح کې د نور قسمه قسم حاجتونو کې خیر شته او کو نشته. د الله تعالی په دې ټولو خبرو باندې په حضرت دي. لہذا موږ به خفګان نه کوو، لہذا موږ به خبره ذهن ته نه اچو چې ولې زموږ حاجات نه پوره کړي. موږ دومره وظیفې وکړلې، دومره زیات نوافل وکړو، تلاوتونه وکړو، هر وظیفه موږ کوو، بیا هم زموږ حاجات نه پوره کیږي. نو محترم مسلمانانو د هغې غټه وجه زه تاسو ته بیانوم او هغې نه پس تاسو د دغې څیز نه ځان منع کوئ او بیا دا وظیفه انشاءالله وکئ د زړه په یقین او توجه سره، دهان سره، په ژړا سره. ګوره زموږ سترګې وچې شوي دي، نن موږ د خپل حاجت دپاره چېرته ونه ژړل، د خپلو ګناهونو دپاره هم چېرته ونه ژړل. نو لهذا نن چې ته زه کوم عمل ښیم انشاءالله د الله تعالی په فضل سره ستاسو کار به الله جل شانه په یو شپه کې کوي. لهذا دا وظیفه را سره پوره واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز او محترم قابل قدر مسلمانان ورونو خویان او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، هر ملک کې دی، بهر وطن کې دی، نو الله جل شانه دغه مسافر ولا دغه پریشان حال ولا دغه قرضدار ولا دغه محبت کوونکو لا چا نکاح نشته، د چا محبت دی، د چا قرضونه دي، د چا ودونه دي، د چا هر قسم پرابلم دی، الله جل شانه دی ورته په ښکلي احسن طریقې سره دغه ټول په ټول مسلې ختمې کړي. نن انشاءالله مدرسې ته هم زما چوټیانې ختمې شوي، تاسو دعاګانې هم د الله جل شانه د رضا دپاره کوم. هم موږ عجیبه مسلمانان چې یو کس راته دعا هم کوي او فی سبیل الله ختمونه هم راته کوي، وظایف هم راله کوي، تعویضونه هم راته کوي. لهذا د هغه سره د محبت دعوه داره چې د هغه ویډیوګانې وکتلی شي، مخکې خلکو سره شیر کړی شي، نمبر خلکو له ورکړی شي چې څه مسلې نو دی مولانا صاحب سره رابطه تاسو وکړئ انشاءالله فی سبیل الله به تاسو ته د الله تعالی په فضل او احسان سره مسائل ختموي او وظایف راته کوي. ختمولو والا ذات د الله تعالی د انشاءالله موږ به بهانه ګرځو، ځکه موږ مخلوق یو رب العالمین خالق دی. نو مخلوق ته په خالق باندې محترم مسلمانانو خالق لوی دی، مخلوق کوچنی سیز دی. محترم مسلمانانو نن چې زمونږ کومه وظیفه ده انتهایی طاقتور ده او انشاءالله تاسو خامخا د خپلو حاجتونو دپاره وکئ. او تاسو چې ما څنګه مخکې ذکر کړه که نه چې تاسو د دې کارونو نه ځان منع کوئ، دا کارونه پرېږدئ، دې کارونو نه توبه وباسئ. لومبنی کار کم یو دی؟ د الله تعالی نافرمانی، هر قسم نافرمانی دا پرېږدوئ. هغې پورې د انسان حاجت نه پوره کېږي څو پورې چې د انسان ګناهونه کوي. هغې پورې الله جل شانه د انسان مرسته نه فرمایي څو پورې چې دی په الله تعالی په نافرمانۍ کې لګیا دی. هره نافرماني چې د هغې نه فورا توبه وباسو، دو وخت کې د خپلې نافرمانۍ د تویېدو دپاره الله تعالی ته توی کو. صحیح شوه؟ یو لومبنۍ خبره دا شوه چې توبه وباسئ په استقامت او په ندامتیا سره، په خفګان سره چې الله آینده دپاره به انشاءالله تا نه خفه کوم. او که چېرته یم ته خفه کړې په خطا یا په قصدن یا الله د نفس د خواهشاتو د وجې نه، نو الله زه به فورا تا توبه وباسم انشاءالله. کلک عزم او اراده به کوو. صحیح شو؟ لومبنۍ خبره ده. دویمه خبره ده محترم مسلمانانو یقین. موږ په خپله وایي زموږ وظیفې نه قبلیږي. ما سره ډېر خلک رابطه کوي زموږ وظیفې نه قبلیږي، سره راته په کمنټ کې ووایي ستا وظیفو کې اثر نشته. نو زما له خفګان هم راشي چې د اثر پکې ځا اچومه. د اثر کوونکی ذات خو د رب العالمین دی، خالق مالک د کل جهان چې کوم دی هغه پکې اثر اچوي. انسان بس یو د هغه به حاجت پوره کېدل سي. لہذا الله تعالی باندې فوخ یقین توجه سره دهان سره چې انشاءالله الله تعالی به پوره کوي. به الله تعالی د انسان مصلحت ته ګوري. بعضې حاجت داسې وي چې الله تعالی فورا قبول کړي. ډېر خلک داسې دي. یو بل د زنانه ماته ووي چې ستا د وظایفو سره یو زنانه ده هغه واده شوی م و طلاق م شوی، د هغې باوجود هم ستا وظایف کول الله جل شانه په فضل او احسان سره د هغې بل ځای نکاح وشوه. نن ما هغې ته هم تعویض ولیکو، وټساپ باندې مې ورته ولېږو، ما دا تعویض ته د په ښۍ مټ باندې یا غاړې ته واچوه او باتروم وغیره ته یې مه وړه.
نو تاسو هم دغه رنګ ان شاء الله کولای شئ موږ تاسو ته درلیږو. صحیح شو. بعض وخت کې د انسان په دې کار کې خیر وي خو وروسته پکې الله تعالی وته برکات اچي. صحیح شو. نو لہذا الله تعالی په موږ تاسو ډیر زیات خفه کی. قسم په الله قسم په الله قسم د رب العالمین فزاد باندې وی چې الله تعالی ډیر محبت مو تاسو سره کوي او الله تعالی په خپل فرمایي ظالم نه مهنه اعوذ بالله موږ ظالمانی په خپل نفسونو په خپل وجودونو باندې ظلم کو د الله تعالی فنا فرمانو کې مختینو بیا زمونږ حاجت چته نن موږ بد نظرې سونه ډیر کیږي نن موږ ګناهونه سونه ډیر کیږي لہذا ټول په ټول ګناهونه فوق دو ان شاء الله دا وظیفه وکړو. صحیح شو. اوس تاسو ته دوه درې وظیفې خیمه ان شاء الله تاسو دا شروع کړئ. لومبنۍ وظیفه کو څوک قرضداري دي. صحیح شو. کو څوک قرضداري دي په بل چا باندې قرض دي یا په د باندې قرضونه دي یا په بل چا یا د هغه د رزق مسلې د رزق تنګي ده د هغه د فار دوه وظیفې. یو درود ابراهیمی موږ چې کوم مونږ کې وای دا به روزانه یو سل یو پیرا وای هر ټیم ویل شي. صحیح شو. دویمه د ماخام د ماسوتن ترمنځ سورته واقعه دا چې څوک تنگ دست دي غریبانان دي قرضونه دي په مشکلات دي په دغه د فار د مالی دغه د فارها. دیم نمبر دا محترم څوک د نکاح او د محبت معاملې ده نو د هغه د فار لازمه خبردار ده چې یا لطیف یا حلیم یا لطیف یا حلیم د واده محبت د رشتو د رکاوټ د بندش د فار یا لطیف یا حلیم د درې وظیفې دادي نو بنای یا لطیف یا حلیم دا فکثرت سره وي. کثرت مطلب دا روزانه 2-3 زره پیری وای. صحیح شو. دویم نمبر چې د محترم مسلمانانو د سحر د مون نفس 3 پیری سورته رحمان دا پابندای سره وای. زنانه په بیماری په وخت کې نشي کولای او د بیماری نه چې کله ولامي به کولای شي. صحیح شو. دریم نمبر چې دا اللهم یا لطیف یا ودود دا د واده رشته محبت رکاوټونو د فرد اللهم یا لطیف یا ودود. یو د یا حلیم یا لطیف یا حلیم دی یو دی اللهم یا لطیف یا ودود. ها دا نوٹ کړئ. لومړی څه ده اللهم یا لطیف یا ودود دا به یو سل یو کم سلويخ پیری وای 129 مرتبه د ماخام د مون نفس. یا لطیف یا حلیم چې دا فکثرت سره وای ډیره زیاته به وای. صحیح شو. او درې پیری به د سحر د مون نفس سورته رحمان دا د واده د بندشونو د رکاوټونو د فارس شوي. وس محترم مسلمانانو بل یو انسان چې په هر اعتبار سره زما الله تعالی مدد او نصرت فرمای په هر ځای کې ماته الله تعالی لار وباسي زما مشکلات آسان شي په ما باندې الله تعالی غمونو تکلیفونه نه راولي نو هغه روزانه فکر د زر پیری به درود شریف وای صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم او زر پیری به استغفار وای استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا هر قسم رکاوټ او تکلیف د فر په هر ځای کې برته الله تعالی الله رو باسي. دا یو څو وظایف مې تاسو ته خو د الله تعالی د رضا لپاره الله تعالی د مانه قبول کی الله تعالی د ماته هم اخلاص راکړي تاسو ته هم الله تعالی د پستاسو حاجتونه پوره کړي. دا دعاګانې زما همیشه تاسو سره دي دا به نه ختميږي. دا دعاګانې سو پرځ جندم ان شاء الله. دا دعاګانې مې تاسو زو بغیر د وینا نه کومه او الله جل شانه د چا نکاحګانې نشي نکاحګانې دی کې د چا محبتونه دغه رنګ افراط دي نه ملاويږي او بل سره ملاف نه کیږي نکاح نه کیږي. الله تعالی د ته نکاحګانې ورکړي د ټولو الکانو د الله تعالی خپل کاروبارونه خپل روزګارونه نصیب کړي خصوصا د افغانستان د مسلمانانو د الله تعالی اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله تعالی د وګړو د ژوندۍ ورکړي د خلکو تر ډېر